أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ زپنا أخلم بالله د الله سرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلې شوینا د رجیم یو معنی دا رټلې شوی بل معنی دا مردود او بعض حضراتو د رجیم معنی دا کړی دا د الله د رحمت نه لری شوی. اعوذ زپنا اخلم بالله د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلې شوی نه. بسم الله ز شروع کوم پنوم د الله سره. د اسم معنی دا نوم. ز شروع کوم پنوم د الله سره. الرحمن چې په ټولو باندې مهربانه دی. الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی. رحمان هغې ذات ته ویلی کیږي چې د هغې رحمت عام وي، یعنی هر یو څیز ته شامل وي، خوا که هغه انسانان دي او که پیریان دي، خوا که مسلمانان دي او که کافران دي، یا ته دین علاوه نور کم مخلوق دی، نو د رحمان کم رحمت دی هغه دې ټولو ته شامل دی. او رحیم دا هغې ذات ته ویلی کیږي چې د هغې رحمت په چا باندې وي نو هغه کامل او مکمل وي. نو دې وجې نه بعض حضراتو د رحمان معنی کړي ده چې په ټولو باندې مهربانه دی. الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی. دویمه معنی بعض حضراتو دا کړي ده الرحمن چې ډیر لوی مهربانه دی. الرحیم او ډیر زیات رحم کوونکی دی. او بعض حضراتو د الرحمن معنی کړي ده چې عام مهربانه دی، الرحیم چې خاص مهربانه دی. نو په دې ټولو ترجمو کې د رحمان او د رحیم په منځ کې چې کم فرق دی د هغې لحاظ دا ساتلی شوی دی. الحمد ټول تعریفونه یا ټول ثنا صفت لله دا د الله دپاره دي. ټول تعریفونه او ټول ثنا صفت دا الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. د رب یو معنی ده پالونکی. د رب مونږه داسې معنی کولی شو تربیت کوونکی، او بعض حضراتو د رب معنی کړي ده مالک. نو رب العالمین چې د مخلوقاتو مالک دی، یا د مخلوقاتو تربیت کوونکی دی، یا د مخلوقاتو پالونکی دی. عالمین دا د عالم جمع ده، او د الله نه ماسوا چې څونه څیزونه دي دې ټولو ته عالم ویلی کیږي. نو الله جل شانه ته دې ټولو مخلوقاتو د هغې پالونکی او د هغوی تربیت کوونکی او ته دغې مخلوقاتو مالک دی. الرحمن چې په ټولو باندې مهربانه دی. الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی. مالک یوم الدین د بدلی د ورځې مالک دی، یا د قیامت د ورځې اختیارمند دی. د یوم معنی ده ورځ، او دین دا بدلی ته ویلی کیږي. دلته د دین نه مراد د قیامت ورځ ده، ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به هم انسان ته د خپل عمل د هغې بدله میلاویږي. مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی. ایاک نعبدو مونږه خاص تا عبادت کو. و ایاک نستعین او مونږه خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا ته اوښې مونږ ته، یا ته روان کې مونږه، یا ته ټینګ کې مونږه. الصراط المستقیم په سیده لار باندې.
صراط دا لارې ته ویلی کیږي او مستقیم صراط مستقیم هغې لارې ته ویلی کیږي چې په هغې کې کوږوالی نه وي. دلته د صراط مستقیم نه دین اسلام مراد دی. نو اهدنا الصراط المستقیم ای الله ته اوښې مونږ ته الصراط المستقیم نیغه او سیده لار. صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم انعمت چې تا انعام کړی دی علیهم په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم نه د هغې خلکو لار مغضوبي چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې. مغضوب معنی ده غضب کړی شوی. ولا الضالین او نه د ګمراهانو لاره. ضالین دا جمع د ضال ده او ضال دا ګمراه ته ویلی کیږي. هغه چا ته ویلی کیږي چې هغه بیلارې وي. نو غیر المغضوب علیهم نه د هغې خلکو لاره مغضوب علیهم چې په هغې باندې غضب کړی شوی دی. ولا الضالین او نه د ګمراهانو لار. دا خو د غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کومه مشهوره ترجمه ده دا مونږ هغه وکړه. بعض حضراتو ته دې ترجمه دا کړې ده صراط الذین لار د هغې کسانو انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم چې په هغې باندې غضب نه دی کړی شوی. ولا الضالین او نه هغه بیلاره دي. یعنې موږ ته د هغې خلکو لاره اوښې چې په هغې باندې تا انعام کړی دی او په هغې باندې نه ستا غضب کړی شوی دی او نه هغوی بیلاره دي. مونږ یو ځل بیا ته دې روانه ترجمه کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله الرحمن چې په ټولو باندې مهربانه دی، الرحیم او ډیر زیات مهربانه دی. الحمدلله رب العالمین. ټول ثنا صفت یا ټول تعریفونه د الله دپاره دي. رب العالمین چې پالونکی د مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم چې په ټولو باندې مهربانه دی او ډیر زیات رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی. ایاک نعبد مونږ خاص تا عبادت کوو و ایاک نستعین او هم خاص تا نه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم ته اوښې مونږ ته الصراط المستقیم سیده او نیغه لار. صراط الذین انعمت علیهم لار د هغې کسانو چې تا انعام کړی دی په هغوی باندې. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه د هغې خلکو لاره چې په هغوی باندې غضب کړی شوی دی. ولا الضالین او نه د ګمراهو لاره. یا غیر المغضوب علیهم چې په هغوی باندې نه غضب کړی شوی دی. ولا الضالین او هغه نه بیلاره دي. آمین. الله ته زمونږه دا دعا قبوله کړي.